बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नननी टॉपिक کې موږ سټډي کو evaporation and vapor pressure. زمونږ سره evaporation څه ته وایي او vapor pressure څه ته وایي دا په 9 کلاس کیمستري کې هم شته او په فرست ایئر کې هم شته. د دوانو لپاره دا ډېر امپورټنت ټاپکس دي. فرست اف آل ډیسکس کو evaporation څه ته وایي. The conversion of a liquid into gas called evaporation. The evaporation simple definition داسې دی چې کله liquid convert کیږي څه ته ګیس ته نو دې ته به موږ څه وایو evaporation وایو. دویم نمبر definition یې داسې دی the process in which liquid convert into vapor without external heat is called evaporation. په دې دویم نمبر ډیفینیشن کې موږ داسې وایو چې کله یو لیکویډ وي او هغه لیکویډ ګیس ته کنورټ کیږي. لیکویډ څه ته کنورټ کیږي؟ ګیس ته کنورټ کیږي، خو دې لیکویډ لا موږ ټمپریچر ورنکو یعنی هیټ ولا ورنکو. داسې ټایپ اف پروسس ته داسې ټایپ اف فینامنا ته به موږ ایواپوریشن پروسس یا ایواپوریشن وایو. دا خبره ذهن کې کېده وایي چې زموږ سره ایواپوریشن دا په اینی ټمپریچر باندې کیږي یعنی په آل ټمپریچر باندې زمونږ سره ایواپوریشن کیږي. او ایواپوریشن ولې کیږي؟ ایواپوریشن ځکه په آل ټمپریچر باندې کیږي. فار ایگزامپل دا زمونږ سره یو کنټینر دی، یو اوپن کنټینر موږ اخیستی دی او په دې اوپن کنټینر کې داسې لیکویډ مالیکیول پراته دي. لیکویډ مالیکیول پکې پراته دي. نو دا د دې نه ایواپوریشن څنګه کیږي؟ نو دا خبره ذهن کې کېده وایي په دې ځای کې داسې لیکویډ مالیکیول وي او د دغې لیکویډ مالیکیولو کاینیټیک انرژي څه وي؟ سیوا وي. چې کله کاینیټیک انرژي سیوا وي نو دا مالیکیول به په خپل منځ کې کولیجن کوي یعنی جنګیږي به ټکراویږي به. نو چې کله به ټکراویږي نو په دې سرفیس باندې چې کوم واټر مالیکیول پراته دي نو د هغې سره به هم کولایډ شي، د هغې سره به هم وجنګېږي. نو چې د هغې سره وجنګېږي نو د دوی کاینیټیک انرژي به کمه شي. دا کم مالیکیول دا کم چې لاندې دي او په سرفیس چې کم مالیکیول دي د هغه سره دا ټکراو شو نو د سرفیس چې کم مالیکیول دي د هغوی کاینیټیک انرژي به سیوا شي. یعنی زه به داسې ولیکم چې کې ای کاینیټیک انرژي دا به د سرفیس څه شي؟ سیوا شي د سرفیس مالیکیولو. نو چې د سرفیس مالیکیولو سیوا شي نو داسې به دا لیکویډ مالیکیول آوټ کیږي. لیکویډ مالیکیول به څه کیږي؟ آوټ کیږي چاته؟ اټماسفیر ته یعنی ویپر ته به چینج کیږي. ما ورته څه ولیکو؟ ګیس ولیکو یا ویپر. داسې ټایپ اف پروسس ته به موږ څه وایو؟ ایواپوریشن پروسس وایو. بیا ایواپوریشن په یو څو څیزونو باندې افیکټ کوي یعنی د یو څو څیزونو د وجې نه ایواپوریشن یا سیوا کیږي او یا کمیږي. هغه سټیپ وایو، هغه فیکټرز وایو. په هغې کې زموږ سره اولنی نمبر دی ټمپریچر، دویم دی سرفیس ایریا، دریم نمبر دی انټر مالیکولر فورسز. زموږ سره فرست اف آل ټمپریچر دی. ټمپریچر په ایواپوریشن باندې ډیپینډ څنګه کوي؟ یعنی زه به داسې ویم موږ دا دغه راغستی دی خو فرست اف آل په دې ځای کې چې څومره مالیکیول دي د دې کاینیټیک انرژي سیوا ده. نو چې کاینیټیک انرژي سیوا ده دا بره داسې د مالیکیولو سره ټکراویږي. نو چې کله ټکراو شي د سرفیس مالیکیولو سره نو دغه واټر مالیکیول به ګیس ته کنورټ شي. خو که فرض کا دې لیکویډ له زه اوس داسې هیټ ورکړم، ما وله هیټ ورکړو، چې هیټ مې وله ورکړو نو د دې مالیکیولو کاینیټیک انرژي کې ای کاینیټیک انرژي دا به نورم سیوا شي. نو چې کاینیټیک انرژي نورم سیوا شي نو دا مالیکیول به نورم ټکراویږي، ډیر زیات کولیجن به کوي د چا سره؟ د سرفیس مالیکیولو سره. نو چې د سرفیس مالیکیولو سره به کولایډ کیږي نو دا خبره ذهن کې کېده وایي زموږ سره به مور ایواپوریشن کیږي چې کله ټمپریچر سیوا وي. دا اولنی نمبر سټیپ شو. زه به داسې ولیکم چې ټمپریچر از ډایرکټلی پروپورشن ټو ایواپوریشن یعنی چې ټمپریچر سیوا وي ایواپوریشن به سیوا وي. ٹھیک شو؟ ها بیا دویم نمبر سټیپ سره زموږ سره دویم نمبر سټیپ داسې دی سرفیس ایریا. زه به داسې ویم چې کله سرفیس ایریا سیوا شي نو د هغې سره هم ایواپوریشن سیوا کیږي. نو دا هم ډایرکټ ریلیشن دی. لکه څنګه فار ایگزامپل موږ زه جنرال ایگزامپل درکوم. فار ایگزامپل موږ کپړې وینځو، نو چې کپړې وینځو دا کپړې موږ داسې ټولې کیدو نو دا به زر نه
وچیږي او که فرض کړه دا کپړې داسې خوري کو نو دا به زر وچیږي ډیو ټو سرفیس ایریا چې کله سرفیس ایریا د سیوا کړه نو د دې نه به ایواپوریشن سیوا کیږي نو دلته موږ سرفیس ایریا چې سیوا کوو نو زموږ سره ایواپوریشن سیوا کیږي نو ایواپوریشن او د سرفیس ایریا په منځ کې ډایرکټ ریلیشن شو یعنی سرفیس ایریا سیوا کیږي ایواپوریشن به سیوا کیږي ټمپریچر سیوا کیږي ایواپوریشن به سیوا کیږي ډایرکټ ریلیشن شو بیا زمونږ سره تھرډ نمبر سټیپ سره انټر مالیکولر فورسز یعنی زمونږ سره واټر مالیکول دي د واټر مالیکول دی زمونږ سره او دا واټر مالیکول په منځ کې چې کوم اټریکشن فورس دی یعنی بټوین د مالیکول دا فورسز یادې دې د موږ انټر مالیکولر فورسز وایو څه ورته وایو انټر مالیکولر فورسز وایو که فرض که دا مالیکول داسې وي چې د دې انټر مالیکولر فورسز څه وي ویک وي نو دا به ډېر زیات ایواپوریټ کیږي زه به سمپل اگزامپل داسې درکړم زموږ سره پولر چې څومره پولر دغه دي مالیکول دي فار ایگزامپل د پولر مالیکول نه ما صرف واټر راواخیست دا زموږ سره واټر مالیکول دی او پولر دی پولر مین یعنی پازیټیو نیگیټیو سایډ پې نو چې پولر مالیکول دی نو د پولر مالیکول انټر مالیکولر فورس سترانګ وي په نسبت د نان پولر نو دا خبره ذهن کې کېده وي چې د پولر مالیکول به بیا دغه نه بیا ایواپوریشن کم کېږي په نسبت د چا د نان پولر لکه زموږ سره CH4 دا نان پولر مالیکول دی CH4 دا زموږ سره سره نان پولر مالیکول دی نو نان پولر ځکه په دې کې ویک اټریکشن فورسز وي نو چې اټریکشن فورسز انټر مالیکولر فورسز سترانګ وي ایواپوریشن بس کم کیږي او چې انټر مالیکولر فورسز ویک وي نو ایواپوریشن بس کیږي سیوا کیږي چې ویک فورسز وو ایواپوریشن بس سیوا کیږي که سترانګ فورسز وو ایواپوریشن بس کم کیږي نو دا سو انټر مالیکولر فورسز بیا د هغې نه بعد موږ سټډي کوو ویپر پریشر څه ته وایي ډیفینیشن یې داسې دی د ریټ موږ څه ته وایو سپیډ ته وایو د ریټ آف ایواپوریشن become equal to the rate of condensation called vapor pressure دا دې ته وایي چې کله دغه سپیډ د څه سپیډو د ریټ آف ایواپوریشن یعنی زمونږ سره دا یو کنټینر دی په دې کنټینر کې لیکوډ مالیکول پراته دي څه پراته دي یعنی په دې کې داسې لیکوډ دي او دا یو کلوز کنټینر دی یعنی په دې باندې داسې کور پروت دی سر په پروت دی کور دی په دې ځای کې داسې مالیکول ما تاسو ویل چې هغه کاینټیک انرژي به سیوا وي نو چې کاینټیک انرژي سیوا وي د دې نه به داسې ګیس ته مالیکول سلو سکیږي ګیس ته کنورټ کیږي یعنی ویپر ته کنورټ کیږي نو چې کله ویپر ته کنورټ کیږي نو دا مالیکول په دې سرفیس باندې په دې کور باندې بیرته کنډنس شي یعنی کول شي نو چې کول شي نو دغه مالیکول به بیرته لیکوډ ته چینج نو ورو چې ګیس ته څومره مالیکول کنورټ کیږي هغومره به ورو ګریجولي اینډ سلولی هغومره به لیکوډ مالیکول هم دغه ته کنورټ کیږي لیکوډ ته ګیس مالیکول به لیکوډ ته کنورټ کیږي نو یو پروسس به داسې راشي په اوله کې به داسې وي چې لیکوډ مالیکول به سیوا کنورټ کیږي ګیس ته او ګیس مالیکول به بیرته لیکوډ ته کم کنورټ کیږي نو یو سټیج به کې داسې راشي چې د لیکوډ نه کم مالیکول ګیس ته کنورټ شو هغومره مالیکول به ګیس مالیکول بیرته لیکوډ ته کنورټ کیږي نو هغې ته موږ څه وایو د ریټ آف ایواپوریشن یعنی سپیډ آف ایواپوریشن اینډ سپیډ آف کنډنسیشن یعنی مالیکول کول شي لیکوډ ته چینج شي نو کنډنسیشن ورته موږ وایو نو چې کله د ریټ آف ایواپوریشن اینډ د ریټ آف کنډنسیشن دا په خپل منځ کې ایکول شي یعنی 20 مالیکول وي سیمپل 20 مالیکول سوي دا څه کنډنس کیږي او 20 مالیکول ایواپوریټ کیږي 20 ایواپوریټ کیږي او 20 مالیکول بیرته کنډنس کیږي نو داسې ټایپ اف پروسس ته موږ څه وایو ویپر پریشر وته وایو ویپر پریشر
بیا سره نیچر اف لیکوډ، یعنی اوس زمونږ سره داسې سټیپ دی چې دا سټیپ په ویپر پریشر باندې ډیپینډ کوي. نو زمونږ سره فرست نمبر سره نیچر اف د لیکوډ، یعنی نیچر اف د لیکوډ زمونږ سره مقصد سره نیچر اف د لیکوډ زمونږ سره دا مقصد دی چې موږ دا کم لیکوډ اغسته دی دغه لیکوډ پولر دی که نان پولر دی. نو دا خبره ذهن کې کېده وي چې ما تاسو ته په ایواپوریشن پروسس کې ویل چې کم مالیکول پولر وي نو د هغې نه به د هغې ویپر پریشر به څه وي؟ کم وي. چې کم مالیکول څه وي؟ پولر وي، د هغې ویپر پریشر به څه وي؟ کم وي. یعنی پولر مالیکول چې کم دی هغه انورس ریلیشن دی چا ته؟ ویپر پریشر ته. یعنی د پولر مالیکول به ویپر پریشر کم وي په نسبت د چا؟ د نان پولر. زمونږ سره پولر مالیکول څه دی؟ واټر دی. او نان پولر مالیکول دلته موږ څه اخیستی دی؟ CH4 هم اخیستی دی. ها زمونږ سره نیچر اف لیکوډ په مقصد پوه شئ، یعنی پولر مالیکول او نان پولر مالیکول که فرض که مالیکول پولر وي نو د دې نه به د دې ویپر پریشر به کم وي، او که فرض که مالیکول نان پولر وي د دې ویپر پریشر به سیوا وي. اوس به نورم ایکسپلین شي تاسو ته چې ولې د پولر مالیکول ویپر پریشر کم وي او د نان پولر سیوا وي. بیا وایو انټر مالیکولر فورسز. صحیح خبرې لراغلو چې انټر مالیکولر فورسز یعنی د مالیکولو په منځ کې چې کوم فورسز وي هغه فورسز د مالیکولو په منځ کې یعنی پولر مالیکولو ترمنځ هغه سترانګ فورسز وي. سوي د پولر مالیکولو ترمنځ سترانګ فورسز وي، انټر مالیکولر فورسز سترانګ وي. خو د نان پولر مالیکول فورسز څه وي؟ ویک وي. نو د سترانګ او د ویک د وجې نه د دې څه وي؟ د دې ویپر پریشر سیوا او کم وي. یعنی د پولر مالیکول چې کله هغې کې سترانګ فورسز دي نو د هغې ویپر پریشر به کم وي، چې ویک فورسز دي نو د هغې ویپر پریشر به سیوا وي. دا زموږ سره دویم نمبر سټیپ شو. بیا سایز اف مالیکول. نو سایز اف مالیکول داسې دی، تھرډ نمبر سټیپ زموږ سره ما یو دو مالیکول واخیستو، فار ایگزامپل C2H6 دا یو مالیکول دی، خو دا مالیکول کم مالیکول دی؟ دا نان پولر مالیکول دی. بیا زموږ سره دی C5H12 دا زموږ سره بل مالیکول دی. نو دا دو مالیکول دی زموږ سره. نو چې کله د مالیکول سایز سیوا کېږي نو د سایز د وجې نه ویپر پریشر کمیږي. چې د مالیکول سایز ورکوټی وي نو هغه مالیکول به ډیر زر ایواپوریټ کېږي نو د هغې ویپر پریشر به څه وي؟ سیوا وي. چې مالیکول سمال و دا سمال مالیکول دی، دا لارج مالیکول، د سمال مالیکول ویپر پریشر څه وي؟ سیوا وي په نسبت د چا؟ د لارج مالیکول. بیا زموږ سره سره ټمپریچر خو نورم اسانه خبره ده چې کله موږ ټمپریچر سیوا کوو دې ته موږ ټمپریچر سیوا کوو نو د لیکوډ مالیکول ویپر پریشر به سیوا وي. څنګه ویپر پریشر به سیوا وي؟ دلته موږ ټمپریچر سیوا کوو، هیټ هم ولا ورکوو. چې هیټ هم ولا ورکوو مخکې 20 مالیکول په نارمل ټمپریچر باندې څه کېدو؟ ایواپوریټ کېدو. اوس تقریبا 200 اسې مثال درکوم 200 مالیکول یا 2000 مالیکول یا 5000 مالیکول چې هر څومره مالیکول وي خو د نارمل مالیکول چې څومره ایواپوریټ کېږي د هغې نه به سیوا وي. نو چې کله موږ هیټ سیوا کوو د هغې سره سره ایواپوریشن به سیوا کېږي. نو چې ټمپریچر سیوا کوو نو ویپر پریشر به څه وي؟ سیوا وي. چې ټمپریچر کم وي ویپر پریشر به کم وي. بیا زموږ سره لاست دوه پوینټس دي، یو زموږ سره بوایلینګ پوینټ دی، بل زموږ سره فریزینګ پوینټ دی. بوایلینګ پوینټ څه ته وایي؟ بوایلینګ پوینټ موږ هغه ته وایو هغه ټمپریچر چې په کم ټمپریچر باندې لیکوډ هغه ټمپریچر چې په کم ټمپریچر باندې لیکوډ څه ته ځي؟ لیکوډ بوایل کېږي یعنی ګیس ته ځي. هغه ټمپریچر ته موږ بوایلینګ پوینټ وایو. د ټمپریچر ان وچ liquid molecule convert into gas, that temperature is called liquid boiling point. دا خبره ذهن کې کېدای چې د هر لیکوډ با ځان له ټمپریچر
ما تاسو ته اگزامپل درکو دا زمون سره یو لیکویډ دی او زمون سره واټر هم یو لیکویډ دی خو چې زمون سره نان پولر لیکویډ نو ما تاسو ته داسې ویل چې په نان پولر کې به ویک فورسز وي نو چې فورسز ویک وي نو د هغې ټمپریچر به کم وي یعنی بویلینګ پوینټ به کم وي چې کم پولر مالیکیولو نو د پولر مالیکیول خو بویلینګ پوینټ سره سیواله ډیو ټو سترونګ فورسز دغه مالیکیولو په منځ کې فورس سترونګ دي چې فورس سترونګ دي دغه بویلینګ پوینټ به هم سیوا وي سمپل بیا فریزینګ پوینټ څه دی فریزینګ پوینټ داسې دی چې کله یو ټمپریچر وي او په هغه ټمپریچر باندې یو لیکویډ مالیکول یو لیکویډ هغه لیکویډ څه ته کنورټ شي سالډ ته کنورټ شي یا زه به داسې خبره وکړم چې موږ په فریج کې څه ایښودي دي واټر ایښودي دي او په دې فریج ځان له خپل ټمپریچر دی فار ایگزامپل هر یو ټمپریچر دی په دغه ټمپریچر باندې هغه لیکویډ څه ته کنورټ شو سالډ ته کنورټ شو نو چې سالډ ته کنورټ شو هغه ټمپریچر ته به موږ فریزینګ پوینټ وایو سمپل زه داسې ویلی شم زمونږ سره د واټر فریزینګ پوینټ سره 0 ډیګري سي زمونږ سره د واټر فریزینګ پوینټ 0 ډیګري سي یعنی زمونږ سره به واټر په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې آیس فارم ته ځي یعنی سالډ فارم ته ځي نو فریزینګ پوینټ موږ هغه ټمپریچر ته وایو چې په کم ټمپریچر باندې لیکویډ مالیکیول کنورټ کیږي څه ته سالډ مالیکیول ته یعنی سالډ فارم ته نو هغه ته موږ څه وایو فریزینګ پوینټ بیا زمون سره سره میلټینګ پوینټ لاست نمبر پوینټ زمون سره سره میلټینګ پوینټ ما ته ام پی ولیکو میلټینګ پوینټ موږ څه ته وایو د ټمپریچر ان ویچ سالډ کنورټ انټو میلټ یا مولټن سټیټ هغه ټمپریچر چې په کم ټمپریچر باندې سالډ یا زه به اگزامپل واخلم آیس زمون سره په سالډ فارم کې نو آیس زمون سره په سالډ فارم کې دا آلیس چې کله په کم ټمپریچر باندې لیکویډ ته کنورټ کیږي یعنی زه به داسې ویم چې په 4 ډیګري سنټیګریډ باندې زمون سره آیس کنورټ کیږي څه ته لیکویډ ته نو د 4 ډیګري سي ته موږ څه وایو میلټینګ پوینټ هو د چا میلټینګ پوینټ د واوري یعنی د لیکویډ د اوبو میلټینګ پوینټ څومره دی 100 یا د واوري یعنی واوره په 4 ډیګري سنټیګریډ باندې دا ولیکيږي نو 4 ډیګري سنټیګریډ دا د واټر میلټینګ پوینټ دا خبره ذهن کې کېدوي